بسم الله الرحمن الرحیم کتاب الطلاق دا کتاب دے په ذکر دا احادیثو کې چې يتعلق بالطلاق چې دا متعلق دي په احکام د طلاق سره. خاجی ګوره مولانا صاحبہ مخی کتاب النکاح او اوس دے کتاب الطلاق. د کتاب الطلاق د پس کتاب النکاح نا ذکر کول ظاهره خبره دا رب ته آسان دی چې طلاق ستوي تاسو فقهای ټول نو فقہی کتابونو کې طلاق ستوي رفع القید الثابت بالنکاح. هغه قید چې د خزي د خاون په خزي باندې وو په اعتبار د نکاح سره الطلاق سره هغه قید رفع شي. مانا دا خزه د خاون پابند وا فقبلتو سرا وهبت نفسي لك سرا او کله چې طلاق وی نو هغه قید رفش آزاد شو. ٹھیک شو. بیا دا طلاق چې کوم دی ستوي او د دې اقسام دي. یو د طلاق بدعی، یو د طلاق حسن، یو د طلاق احسن. طلاق احسن دی ته وی چې یو سړی خپل خزل په طهر کې طلاق ورکی او داسې طریقې سره طلاق ورکی چې جماع پکې نه کړي او بیا دغه نرسو دی ولا طلاق نه ورکی، نو دا طلاق احسن دی. او یو د طلاق حسن. طلاق حسن دی ته وی چې هر طلاق فی طهر لا وطء فیه ودریو اطهارو کې چې وتی دی ورسره نه کړي او تو ولا طلاق ورکی، نو دې ته طلاق حسن وي. دریم قسم طلاق بدعی دی. طلاق بدعی اندنا لکپ حیض کې طلاق ورکی یا په کلمات ثلاثه سره په مجلس واحد کې طلاق ورکی، دا طلاق بدعی دی. او نور ائمه حضرات فرمایي چې دا حرام دی. ٹھیک شو. اور بعض علماء کرام فرمایي چې اگر چې حرام دی لیکن معمول بها دی. لکه مثال چوڑکای دا او ته چانه پټه کې دا چوڑکای حرام ده او کته په چرګ حلال کې نو حرامه چوڑکای دا خود چرګ به حلالیږي. بیا خلاصه دې باب دادا چې کتاب الطلاق کی کل ابواب 53 دي. بعض خلکو یو 50 اولاد ده، کل ابواب 53 دي. او کل احادیث مکرره او غیر مکرره په دې باب کې 118 دي. تعلیقات په دې باب کې 26 دي. او آثار د صحابه او د اسلافو بہن میں دی. مکرر روایات پدی کی بہن میں دی چې مکرر بہن میں شي نو 158 چې بہن میں لري کی نو 100 پاتې شو 26 پاتې شو. نو 26 روایت هغه دي چې بخاری شریف کې پاول ځل پدی کتاب الطلاق کې برازي. بس په دې آسان پوه 26 حدیث خو سره په یو ورځ کې ویل شي کنه. نو چې کتاب الطلاق موږ خلاص کړو دا پوه چې کمال وکړو. بدای خلاصه وا قربان دې تانا وقول الله عز وجل. او دا قول د باری تعالی چې ایو النبی اذا طلقتم النساء، اے د الله پیغمبر کله چې طلاق ورکوي خذوتا. او سوال دا دی چې یا ایو النبی اذا طلقتم او یا ایو النبی په خطاب کې مناسبت نشته ځکه نبی یو د اذا طلقتم کې جمع ده. رسول کې چې دا جمع ده اکرام د نومانه اے د الله پیغمبر کله چې ته طلاق ورکې خذوتا نو طلاق ورکې دوی ته په وخت د عدت دوی. دویم قول دا دی په دغه یو مولا اشار کړو چې کله زه طالب ما او ما اعتراض کړو چې تاسو پنځ پیران هر ځکه تقدیر وباسه هر ځکه تقدیر وباسه
ولدا خدای کتاب چې کوم دی نو دا ناقص دی چې تاسو په تقدیراتو مکمل کوئ. نو ما عزت دی آیت ترجمه راتو خی چې ایو نبی ذات طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العده. ما مانو کوي اے نبی چې کله طلاق ورکوي خذو تا نو ما اذا طلقتم خو جمع ده نبی واحد دی مفرد دی یو دی غلی نو استا څنګه ترجمه کوي ما خدای چل دې کړه تقدیر را باز اوس کړه وځه کړه استا څنګه ترجمه کوي ما اعداد جلالینم لیکل دي خدای ته جلالین دي چې تاسو وایي دا یا ایو النبی قل لامتک اذا طلقتم النساء اے د الله پیغمبر خپل امت ته وایا کله چې تاسو طلاق ورکوي بیبیانو ته فطلقوهن لعدتهن نو طلاق ورکوي تاسو دوی ته په وخت د عدت دوی نو تاسو کله په تور کې بحث کی تور کې نو طلاق په تور کې ورکوي دا طلاق سنی شو واحصل عده او شماروي تاسو عدت لرا بس احصینا و حفظناه وعددناه دا احصینا و حفظنا عددنا دا ترجمه د وحصل عده احصی وحصل عده شمار کے عدت یاد کے عدت احصیناه مگر یاد کرے دے حفظنا یو مانش مترادف مان یو وعددنا مگر شمار کری دی وطلاق سنت طلاق دق طریقی دا سنت دا دے ان یطلقها طائرن چوسر خزل طلاق ورکی بدی حال کی چه خز پاکوی من غیر جمان بغیر دا جمانا وجگنا صحبتنا ویشهد شاهدین او مطلق چکم دا طلاق پوخی دو گوان حاضر کی. علماء کرام و صلحاء امت محدثینو لکلی دی انصارو کی رواج داو چاہی بخود طلاق ورکول او دغی دا عدد الطلاق بم پتا نوا او دغی سی رجوبم بکور کی کولا او طلاق بے پکور کی مانا تو چامخ کی نا خو خضا بے طلاق کا انو بیا بے پخپلا و سر رجوب کرا وینا نا چې څنګه نکاح بغیر د گواهانو نه نشته نه ده صحیح دارنګه طلاق د پاره ضرورت دو گواهان دي چې دو گواهانو مخکې وتدیل طلاق ورکړي. وبه قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك بن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه انه طلق امراته وهو حاجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسال عمر بن الخطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسكها بعد وان شاء طلق قبل ان تمسها فتلك العده التي امر الله ان تطلق لها النساء. بس نه لیکسو اصله خو آسان خدمه په طبيعت نه خوشالي ګوره مولانا صاحبہ دا مسله یاد کړئ غیر مجلدین چې کوم دین هغه وی چې عبد الله ابن عمر سے خزل درې طلاق ورکړي توجه کوئ او بیا نبی علیہ السلام ورته فل یراجیها دا درې طلاق په مجلس واحد کې په یو کلمې یو طلاق دی نو ځکه ورته خو نبی علیہ السلام رجوع کا د دریو طلاقونو پس سره خزل ته رجوع نشي کولای. نو دا حدیث ابن عمر سے یاد کړئ ابن عمر سے خزل طلاق ورکړو یو ورکړو دا درې روایت په یو بل پس راځي طلاق ورکړو یو ورکړو خو په حیض کې ورکړو او په حیض کې منګه وایو چې حیض کې طلاق ورکول حرام دي لیکن کله چې یو سړي کې طلاق ورکړ نو طلاق واقع شو هغه به طلاق حسابيږي او دغه دلیل دا دی چې ابن عمر سے بیبی له حیض کې طلاق ورکړ نو پیغمبر علیہ السلام چې فر یراجیها او ورته رجوع کا بیا توجه کا خا توجه کا اے رجوع کا ورته رجوع کس کیږي تور کې د دې تور نه پس ته به حیض راځي تیشوا دا تور چې تیر چې بیا به حیض راځي حیض نه پس کوم بل تور راځي نای کې به طلاق ورکړي تیشوا وجه صدا د طهر آخر تصانی ته انتظار کوي د دې وجنا چې د طلاق او د مراجعات په منځ کې وقفه کافی تیر شي شاید دا زوج په خپل ورکړی شي طلاق په اخمان شي او دې خزې ته لاچار شي د جما د پاره پوښو کنه نو دې لپاره وقفه پکې وګد شو دې منوته دوی دا ذکر کوي چې الکا دا
طلاق رجوع ورته وکا چې بیا دې له تور راشي بیا ولا هیز راشي بل تور کې داولی چې اشاره د دې طرف ته چې دا رجوع فقط طلاق د پاره نه ده بلکې دا رجوع دی لپاره ده چې ممکن ده چې د خځې خاوند په مابین کې څو اورس پیدا شي مسلې باندې پوښ مولانا صاحبہ نو وکي د انو طلق ابناتو وهي حائض على رسول الله صلی الله علیه وسلم فسال عمر الخطاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ذلك عمر سے راغه او د زوی د پاره مسله د حضرت سے تاسو وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم روح فليراجعها ثم ليمسكها توجه کا رجوع دی ورته کی بیا وساتی حتا تطور چدا پاکشی ثم تهیزا بیا دل هیزراشی ثم تطور بیا پاکشی نو اوس ګورا ثم ان شام سکا بادو کې دې دویم تور نه رستو کې خوخوي نو دي ساتي قبل ان تمس وجه وان شاء طلق قبل ان تمس او کې خوغه طلاق دور کې مخکې جمانه فتلك العده التي امره الله دا هغه عدت چې الله امر کړی دی ان تطلق لها النساء چې تاسو ول طلاق ورکوي خذو ته نسب څه چاغه طهور دی نو عدت پس سره شو په حیزونو سره شو او دا زمون دلیل شو جی په دې خو پوښښ کنه مسلې باندې الکا مراجعات یا طلاق توری ثانی تا مؤخر کول مستحب دی یا سنت دی واجب ندی دی اچا په نسبت دی خدا اولا ولیدی چې اشاره چې دا مراجعات طلاق د پار نه وا اشاره دا چې دی بود کې ورس پیدا شي او د خځې خاوند په مابین کې بیا تعلق برحال شي جی اج د سړي زیا اقه حدیث باندې امام بخاری باب وتړه اذا طلقت الحائض سوچ طلاق ورکی حائض لرا یتد بذلک الطلاق عدت په تیری په دغه طلاق نو اوس ګور علماء کرام فقهای امت چې ته خځې له په حیض کې طلاق ورکی نو دا خځه بد دي حیض طلاق باندې عدت تیری نو معلومه شو چې په حیض کې ورکړې شوی طلاق به طلاق اشغاب قربان دي تعالی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن انس بن سيرين قال سمعت ابن عمر قال طلق ابن عمر امراته وهي حائض فذكر عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يراجعها قلت تحتسب قال باب فما وعن قتادة بن انس بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنه قال فمره فليراجعها قلت تحتسب قال ارايت ان عجز واستحمق وقال ابو معمر حدثنا ابن الوارث قال حدثنا ايوب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه ګورا مولانا صاحب دال ګران سید خان توجه وکوي انس ابن سیرین وی چې ما وارد د ابن عمر صاحب نه قال طلق ابن عمر امراته چې طلاق ورکړ ابن عمر خپل بیبي ته ويا حائض فذكر عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يراجعها توجه کوي ښا نبی علیہ السلام ورته عمر ته چې دوی ته چې رجوع د کې خزه سره قلت ما وی سو کوئی انس ابن سیرین وی ښا قلت انس ابن سیماوی تحتسبو اے ابن عمر سے با تحتسبو آیا دا طلاق ورکړ شو په حیض کې حساب دې بشي سوال مې پوښي تحتسبو آیا دا طلاق ورکړ شو په دې حیض کې حساب دې بشي قال ابن عمر فما اوس په دې فما کې دوه خبرې دي یو دا چې دا ما استفهامیه ده ها د وقف دې پاره ده ما استفهامیه ده ها د وقف ده نو معنی دا شو فما یعنی فما یکونو الا تحتسب شاگرد تپوس کو استاد ابن عمر سیبنا تحتسبو آیا دا طلاق ورکړی شوی دا به حسابيږي قال عمر ابن عمر فما ها دا وقف شو نو فما استفهامیه شو نو معنی دا شو فما یکونو الا تحتسب نو چې کله دا طلاق حساب نه کړی شي نو اخر څه شی به دا ګرځي بیا به څه شی وي په معنا طلاق دې کنه نو دا به حسابيږي دیم قول دادی چې دا حرف ما یا څه حرف ما استفهامیه کا ها اصلیه کا معنی دا د فما او دا زجر دی فما یعنی کف عن هذا الكلام
آئے ورتیجی دا طلاق وی حسابیگی فمہ یعنی کف عن هذا الكلام دا خبر مکوا ولی فإنه لا بد سده وقوع طلاق بلا معنی شو ها اصل کلمه نشو مان شو فما فكف چپ شا زکا چې دا بخامخه دا طلاق ورکړی شی به طلاق حسابيږي بس خجيب وان قتادة عن انس بن جبير عن ابن عمر قال مره حضرت ورته حکم ورته کفل یراجیها قلت ما وی سوق وی دلته قلت یونس ابن جبیر وی انس نه یونس جدا شو ما توختا صاحب جی دا طلاق وی صابیگی قال اریته خبر را کما تا ان عجزها واستحمقا دا دې ګران دی ستاسو د اردو شرح او آسان ترجمه لیکل دا هغه کو آسان ده هغه ان عجزا کی یو سره عاجز شي ادا کولو د قرضینا واستحمقا او احمق شي نو قرضه به اخلاص شي معنی دا څنګه ان عجزا کی یو سره عاجز شي ادا د قرضینا واستحمقا او احمق شي نو قرضه به اخلاص شي واینا عثمانکم ان عجزا کی یو سره عاجز شي دروجونا واستحمقا او حماقت کړي پور کولو د طلاق دا بنې حسابيږي قامخ حسابيږي عثمان یاد شو عثمانو لیکه مزیدار ښا ان عجزا توجه ک ان عجزا ابن عمر کلام دی خدا نے غائب کر دے ان عجزا کہ ابن عمر په صحیح طریقې باندې طلاق ورکول ناجز شوی وو ان عجزا کما ندار ان عجزا کہ ابن عمر په طلاق په صحیح طریقې سره طلاق ورکول نا عاجز شو اور هیڅ په حالت کې طلاق ورک او د دې د حماقت ارتکاب یو ک ولدا بنې صابیږي ان عجزا کہ چرے عاجز ابن عمر ورکا ٹھیک ہے جزاک اللہ ہو شکا نا ان عجزا کہ ابن عمر عاجز د صحیح طریقے باندې د طلاق ورکولنا بس تیشوا لکه صحیح طریقہ د طلاق سوا پتور کې او په هیڅ په حالت کې طلاق ورک د حماقت ارتکاب وک واستحمقا او ارتکاب د حماقت وک ځان ته وی کنه زو عثمان کو ارتکاب د ناپوهه وک نو ولې بنې صابيږي دوی معنی د مری سیوا ان عاجزا کہ چرے عاجز شی ابن عمر درجو کولونا ان عاجزا کہ عاجز شی ابن عمر درجو کولونا ٹھیک شو کنا او د پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د حکم تعمیل پر نکولو کې حماقت ارتکاب شو ولې بنې صابيږي لکه چې طلاق په سنت طریقې سره په تور کې وو واستحمقا ارتکاب د حماقت کا پر نکولو د عمل په حکم د پیغمبر علی السلام اوسه پوښوي دا دوار ترجمه تاسو واشي لیکلي دي اونچ نیچ باندې لیکل دي علامہ کرمانی یعنی کرمانی وی خلق کرمانی خو د کرمانی علامہ کرمانی شرح د بخاری هغه لیکلي دي چې دا ان نافیه ده اخمانه کې ان عجز واستحمقا یعنی علم یعجز ابن عمر ولستحمقا اگر چې عاجز شوی نه دی ابن عمر دروجونا واستحمقا ولستحمقا او حماقت نه ذکره
ولی لانه ليس بصبي ولا مجنون، زکه دې نه صبي دې نه مجنون دې، ٹھیک ده، نه عاجز شوی دې نه حماقت کړ دې، زکه دې خو نه الک نه بالغ نه لیونه قرآن پخلی باندې بی وخت یو خبره نو ولې بدا نه حسابيږي، سماشم تھوڑا به چې دای خبره به نه حسابيږي. وقال ابو معمر حدثنا عبد الوارث بس حدثنا ايوب عن سيد بن جبير عن ابن عمر قال حسبت علي بتطليقه دا بیا کې ها حسبت اختصار نه حسبت یعنی حساب کړی شوی دی، احتساب حساب کړی شوی دی علی پما باندې دت بتطلیقتن وجد یو طلاق سرا. دا بخاری به یاد کې چې کله دا وی چې هغه خدای طلاق ورکړو نو درې نه دي ښا هغه یو دی. دا د جمهور مسلک دی، خو بعض علما حضرات لکه شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم رحمهم الله دا نور علما وی چې په حیض کې طلاق ورکنو دا جوړ شو او د دې طلاق اس حیثیت نشته، فل یراجع رجوع کا ولې دا طلاق دین نه لکه چې طلاق محل غواړي او محل خلاف سنت نو خلاف سنت عمل با طلاق نه واقع کیږي. ته ابو داود بتاوی لیکنه ته کتاب الطلاق نه دی راوان ابو داود کتاب الطلاق باب فی طلاق السنه لفظ راوان شاب کن دمر زر وشو ولی اللہ اکبر مجھ والی سرکاروں زکه ہوتا نه پورا گاڑی روان شو وشو کنا خجی دا صفحہ راوانا وا 303 صفحہ حجی دا باب طلاق سنہ دیکھ بر روایت گور نالا بپاس کو دلتا گورا دا خیر سرا اچھا جی یو ٹکے پکی گورا مخا نہیں اگر یور لم یار شیئن ٹکے گورا 304 خدا غره ما زمکه دي خو زغه یو ټکه پکې ګورم سنټر کېشته بس دغه ده عاشق نظم دې حدیث ته ګور احمد ابن صالح ته احمد روایت ګورم احمد اکبر روایت ګورم دې روایت ته ګورم اللہ دیتا پا دنیا آخرت کے خوشحال کے ما سرا دے روایت تا گورا خان وی کیف ترا فی رجل طلق امراتو حائزن قال طلق عبداللہ ابن عمر امراتو وی حائزن علا دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسأل عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ان عبداللہ ابن عمر طلق امراتو حائزن قال عبداللہ فردها علی ولم يرها شیئا یا سو ولم يرها شيئا اوس دلته ګوره
ولم يرها شيئا شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن قیم سے معنی کئی چې معنی دا د چې ولم يرها شيئا اونګن حضرت دا طلاق په حالت تهیز کې د یو شی ولم يرها شيئا وی نلید دا یو شی یعنی وی نګن دا څه شی دا طلاق څه طلاق نه ګڼ حالانکه دا معنی صحیح نه ده ته دې ګڼ جوابونه دي چې لم يرها شيئا معنی منګه کو او دا یاد کولی کې ځان الله اصل معنی دا ده لم يرها شيئا اے صحیح اقدام نه کړ ابن عمر په دې کار کې لم يرها شيئا ندی غنلې دا طلاق شيئا یو شی صحیح یعنی دا اقدام د ابن عمر صحیح نه دی ځکه چې اصل کې خو طلاق په عدت کې تور کې ورکولو او دې په هیڅ کې ورکا معنا لم يرى شيئا معنا صدا صحیح اقدام ابن عمر نه دی کړی یو معنا یاد شو دوی معنا کولی کزان لا لم يرى شيئا معنا دا لم يرى الرجعه شيئا ممنوعا ولګا لم يرى الرجعه شيئا ممنوعا ندی ګرځول حضرت ها دا رجوع دی خذتا شیئا ممنوعا یو شی ممنوعا او دا ډیر خستمانه ده چې هغه سوال کو کیف ترى فی رجل طلق امراته حائضا قال عبد الله فرد علي ولم يرى شيئا معنى لك ولم يرى الرجعه شيئا ممنوعا او نګر ذول حضرت رجوع یو شی ممنوعا معلومه شو چې رجوع کو پس طلاق لی کنا دا طلاق شو ٹھیک شو درېمه خبره دا چې دا روایت ابو زبیر کی دا زیادت ته دبل چا پریوات کې نشته ده دا ګوره يسأل ان عمر و ابو زبیر تاسو کتاب کې شته ابو زبیر کې نشته ابو زبیر دی نو دا د ابو زبیر خبره کومګه چې دا ابن عبد البر وی چې دا د ابو زبیر تفرد دی بغیر د ابو زبیر نه په بر روایت کې دا ټکی نشته دی او دارنګ بعضی وی چې لم یرا شین دا کلمه منکر ده انو کې تاسو په عاشق کې لیکلي نه به تاسو ګوره امیر څخه په کې حساب کتاب وځو ها وځاو لم یرا شین معنی یاد شموله سیوا څنګه ابن عمر ندے گرزول حضرت دا عمل د ابن عمر شیئا صحیحا یعنی اقدام صحیح یا لم یرها اے الرجعت شیئا ممنوعا ترین دا د ابو زبیر تفرد دے ابن عبد البر وی چې لم یرها شیئا دا کلمه منکر ده د دې موافقت نشته ځکه دغه ابو داود کې طلاق سنه باندې روایتونه شته ولم يرى شيئا فقط د ابو زبیر پر روایت کې دي بلدی چا پر روایت کې نشته چلو آگے جاؤ پیچھے چھوڑو باب من طلق گورے علماء کرام بدی باستے چې دا ترجمه من طلقا په کتابونو کې شته او کې نشته ده بعضی وی چې دا من طلقه چې ده دا کلمه نشته ده ځکه دې جوړیږي نه او بعض علماء کرام وی چې نه من طلق ثلاثا بس هر هغه سره چې خذل درې طلاق ورکی یو دیم من طلق امراته بس یو من طلق امراته هغه سره چې خذل طلاق ورکی یو وهل يواجه الرجل امراته بالطلاق دا بل سوال دی باب آیا مواجهه مخامخ مواجهه کول شي یو سره خپل خذ سره په وخت د طلاق معنی طلاق ورکول وخت کې سره به ځکه مخامخ طلاق ورکی چې انت طالق دا ویل شي او کنا ګورا تاسو لوی علماء حاشو کې لیکلي دي چې ایسر اقبه المباحات لله
هغه شی چې اگر چې په نفس الامر کې مباح دی خو چې کوم الله ته بالکل ناخوخه دی نو هغه طلاق دی اگر چې طلاق ورکول امر مباح دی خو الله په خوشحالي کې ځکه نه چې په دې سره چلے تفریقه د فریقین په منځ کې راځي او شیطان په ډیر زیاته خوشحاليږي نو اوس کې ته خزي ته چې ته طلاق یې دا خو یار یو خو پر خودل خو پرېږي دا زاره دی ولا شنه کړه آیدا جایز ده نو جواب دا دی اگر چې خبره نه ده خو جایز ده جواز ته پټیره مناسبه نه ده اساسي چر زاره اونچي انو دا ورته وای چاته وای چې وګی ته وای چې زته تا چوټي شو او مقامت بدانوي چې ته په ما باندې یو 2 3 او سوال فیصل شپارس تیش کنه ولا نه صاحب اوس په دې کې کیسه ته وکړه شابت عجب جانا قال حدثنا وليد وقال حدثنا ابي وقال سعد الزهري اي ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه قال اخبرني عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ابنه الجوني لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وردا حدیث تاسو مخکې ما څخه نه دی ویل نور کتابونو کې ویل زنیم زموار سألت الزهري ما د محمد ابن اسلم الزهري نه تاسو کا ايو ازواج النبي صلى الله عليه وسلم استعاذت منه دارا توخه چې کوم یو خزه و د نبی علی السلام د خزونه چې چا د پیغمبر علی السلام د ملاقات نه پناه غوښتي و او نبی علی السلام ولا ملاقات ته یې ان بستری جما او دې خزه ورته چې مال پناه راکا او مان لری شه او زه تا نه پناه غواړم مال ته منی ځکیږي دا څنګه خزه ده نو قال تفصیل کې زوري اخبرني اوروه واناشا خبر راکړه اوروه د اشیا بینا چان ابنت الجون لور د جون چنو می امیمه وا یا بلوا لما ادخلت علی رسول الله صلی الله علیه وسلم هر کچ دا داخله کړ شو په نبی علیہ السلام ګوره مولانا صاحب توجه کوه ما ته وکړه دا اسید ابي اسید یو صحابي دی یو سره راغی د جون د قبیله او دغه نوم چې کوم د کنه نعمان ابن شراحیل دی نعمان ابن شراحیل دی دراغه نبی علیہ السلام ته چې زما لور ده او ډیر سپینه ده او په عربو کې یو دانه ده او د حسن او جمال یو پیکر دی او زه تعالی ورکول غواړم نو ابي اسید ته نبی علیہ السلام چې تلار شه او زما طرف نو وکالت وکا نو دلار او مېما چې لور د نعمان ده نعمان ابن شراحبیل دا عقد شو او دا راوسته شو مدینه نه بار باغچه وا په باغچه کې دن یو کورو دا جنه هغه کور تراغله ناوی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې صحابه سره راغې نو صحابه بار کې ناستل حضرت دن کور تلار نو البته خدای جنه ناس تو ډیره حسینه او ډیره جمیله نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیف قلبی خو پیژنې کنه لکه خلصه مکه بس خبره اترې خو بکای کنه چې نیکی بیا سره خبر راځي و نشي نو خبره اترې خو بکای کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعلیفن یو خبره وکړه چې هیبی لکی اتاهیبی لکی نفسکی یا هیبی لکی نفسکی خپل دازان د ماته حواله کا دا قضا چونکه ډیره بد اخلاقه وا دی وته یو شاهزادګي یو بازاري سړی ته ځان نه حواله کوي یې زغله شاهزادګي ما نبی علیہ السلام ورته لاس مخکې ک وهل لنه ګوري لاس مخکې ک چې دا مطمئنه کما داږي چې اعوذ بالله منک د الله پناه غواړم پتا بس نبی علیہ السلام ټیک ته لقد عزت بمعاذ تا په یو لوی شخصیت پناه وخته حضرت بار راوت دام د حضرت اخلاق عالیه دي ورنه رکانه غو د پهلوان په یو لاسو چته کې نه نبی اخذ سو اخلاق عزت ټیک ته بس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته بار راغی ابو سید توی چې دیله د سپینې کپڑے سپینه جامه هغه ولا ورکا بطوري متعه او دا پلار کرے بوزا
بیا چې دې ته د پیغمبر اسلام مقام معلوم شونه بیا لاسونه مروړل چې تیر سات پسې به عمر لاسونه لیکن بیا ته نو وخت تیر شو او دا دې بیا دې بیوا او بیا ټول عمر دقه سے پاتې شو. بعض روایتو کې راځي چې حضرت عمر سے په زمانہ کې دی یو سړي سره واده کړ. عمر سے بلال آیت دا د پیغمبر بیبي وا طلاق کړی دا نو ته څنګه دې سره نکاح کړې؟ ان دې خځه ورته وی چې نمې خاوندو انا زب مات المؤمنین کې زه داخله شوی ما نه ماته امر د حجاب شوی دی. بیا حضرت عمر سے وی چې دا تردد دی الحدود تندر بش شبهات. اوس دا ډیر د لانجه چې دا یو خزه دا کې دوه خزې دي ځکه چې دی کتاب الطلاق کوم دا مسله ده او کتاب الاشربا 822 صفحه راوړوا التم داس رواج ته. دا 822 نه 842 کتاب الاشربا. اوشوا باب شرب من قدح النبي صلى الله عليه وسلم شته تا نزار عبد الوارث شته روایت حدثنا سيدنا ابي مريم شته عن سالم بن سعد قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم امراه من العرب یا حضرت تا ذکر وشدی او جنید عربنا جوینیه لاندې لیکل دي او اسمه امیمه من العرب فامر ابا سید السعدي يرسل اليها فارسل اليها فقدمت فنزلت في اجم بني ساعده فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاءها فدخل عليها فاذا امراه منكسه راسا سرد کتل برته نه قتل. فلما كلم النبي صلى الله عليه وسلم قالت اعوذ بالله منك قالت قد اعوذتك مني. قالوا لها اتدين من هذا؟ قالت لا. قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ليخطبك. قال كنت انا اشقى من ذلك فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ الى اخره. دیکھو دا انتہائی حسینه وا په بعض کتابونو کې بل شالم لیکو دا ډېر وګړه قصه ده خو چې دا بخاری اول ورځ کې سره وینو اعلی ما بیګا چې مطالعه کولن ما کې ځکه کال ژوندې فاتح شوم فقط بخاری به وي او بخاری به زه درې ځای وي ان شاء الله کال اول نه درې سبق کوم ځکه دا ډېر مشکل ځای دی او دې ځکه چې سوای نو ټیم غړار چې د مخ کې منډه وي او که نه وای نو ته په څنګه پويږي یار مو چمالي سرکار نو دا دې روایتونه په دې بعد روایتو کې راځي چې دا جنې چې رااله حضرت حفصه او حضرت عائشه طویل شو چې دا تاسو حضرت ته تیار کړئ تکه ګرنه دوی چولم بوله مثلا کپڑے مپڑے چوتوا او ډېر حسینه جمیله دی خپل منځ کې مشوره وکړه چې دا نبی علیہ السلام وګوري نو زمونږ خو حیثیت ختم شي دا ډېر حسینه ده څه چلو کو دې سره عزت دې ته ټکه خایو دی ورته چې نبی علیہ السلام چې څوک تاسو خراشي او تبه اعوذ بالله منک وای په دې باندې پیغمبر صلی خوشالي وځي په دې باندې پیغمبر صلی خوشالي انو یې ښا چې کله نبی علیہ السلام دې څخه راغی خبره اترې کول دی اعوذ بالله منک نبی صلی الله علیه وسلم نبی دا ډیر ارمان وکاو بیا چې رسول نبی علیہ السلام ته پته ولګی دا نبی علیہ السلام ان كنا صواحب یوسف وشکر ان كنا صواحب یوسف دا ستاسو مزاج دی او واقعي قسطلانی او کرمانی او دې حضرات لیکل دي چې دا بنت جون چې وا دا انتهائی حسینه وا حتی کہ یقالو چې عربو کې د دې په مصر زنانه نه اوجینه نه ځکه دوی ورسره میټینګو کې چې دا خو بیا کنه اوري انای مولا توجه کا اوزر وکي دا ورته
اخبرني عروة عن عائشة ان ابنة جون لما ادخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قال دي اعوذ بالله منك فقال لا لقد غصت بعظيم تا پنا وقت بلوی ذات الحقی بعلق ذکر تدا. قال عبد الله رواه حجاج ابن ابي منيع عن جد الزهري ان عروة اخبر انها قالت عائشة بيداوي مخدا. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عبد الرحمن بن غسيل عن حمزة بن ابي اسيد عن ابي اسيد قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى انطلقنا الى حاتم قال له بس لاړو موږ نبی علیہ السلام سره ترتي چورزم یو دیوار تا حایتن دیوال باغ ته وی دیوال یقال له شوت چې دی باغ ته شوت وی نو می شوتو حتا انتهینا الى حایتین دی باغ کې دنه دو دیوان تو رسیدو فجلسنا بينهما مدل تکیناستو فقال نبی صلی الله علیه وسلم اجلسوا هنا تازل تکینه ودخل حضرت دنلا وقد اتي بالجونیه راوسته شو حضرت تا اغلور د جون یعنی جونیه راغلی وا فانزلت فی بیت فی نخل دا کوزه کړه شو په یو کور کې فی نخل چا کور په باغ د کجورو کې وو فی بیت فی بیتن بس مقدر شغا فی بیتن امیمتو بنت النعمان ابن شراحبیل دا امیمتو چکم دکن مری سیبا دا مرفوع بدل دے دا انزلت نگوره دا دا بیتن سن لگی بیا مانا دا فی بیتن فی نخلین فی بیت امیمتا پکور دا امیمہ کی جونیر آغلی و پکور دا امیمہ کی حالانکہ دا امیمہ جونیہ دا دل فرمانا بکے انزلت فی بیتن فی نخلین امیمتو راوشتے شوا دا امیمہ یا تے بیان دے ستاشی لکل دی پر اضافت مانا غلطی گی فانزلت فی بیتن راوشتے شوا پاکور کی فی نخلن چغب باغ دا کجورو کیو فی بیتن تاسکور امیمتو بنت نعمان ابن شرحبیل چی دا جنہ چوا نمی امیمو لور دا نعمان ابن شراحیلوا وما دایتها حازنتن لها او دی جنہ جونی سرا دایتها دی دایوم وا حازنتن لها چی سزمانک دی پالون کی پرورش کون کی وا ٹھیک تو ہم وہ سرا وا فلما دخل علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام چراغے بحبی نفسکی لی پرزان ما تو حوالہ کو بخا نکاح مخ کی شیو نو زکا حضرت حبی دا سر تطیب دی پاروی لی دا چی نکاح تڑو زکا نکاح دی پارو گوانو می مانا حبی حوالہ کا ما تزان نو قادی وحال تاہب الملکت نفسا للسوقا آیا بخی یو شاہزاد گئے زان اخفل للسوقا یو عام بن آدم تا اکثر لفظ بازاری مانا کی خوب عام بن آدم تا یو زمیدار تا زتا تو بخم قال دائی فآہوا بیدی حضرت لاس نیزی کدیتا یزو یدا علی لتسکنا لاس پہ خواہ چی دا مطمئن شی لکا سریج چی چاہتا خبر کی پوگی لاس کیری چی تو نیک وقت سوک دا سا خبر کہے فقات اغیوی اعوذ باللہ منکا فقال حضرت قد غزتی بماز تا پناہ وقت پہ یولوی ذات پدا ذات پناہ پنم دائی وقت کی ثم خرج علینا فقال یا ابا اسید اکسوها رزاقیین لارشا واغند دیتا اگا دو جامی سپینی رزاقیین رزاقیہ اگا جامع سپینا یہ دو سپینی جامی والی قابیالیا کورتے ورساو پلار کرا قال حسین ابن ولید نسابوری ہوئی عن عبد الرحمن ابن باز مدار نبی و ابی اسید قال تزوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم امیمتا بنت شراحیلا اس کی چرت آل تکی آگا بیت امیمہ وی اضافت سر مانا غلط شوا دل فارمگی امیمتو بنت شراحیل دے زر معلوم شوا فلما ادخلت علی بسط یدو الی حضرت تلاس اگدو فکأننا کرحت ذالکا دے دا خبر بد اگنلا فامر ابا اسید ان یجہزا روان سامان دیولا تیار کی ویکسوها صوبین رزاقیین وادہم دیوت دو جامی سپینے اس حاصل سش حاصل داش تا باب گویلو حال جواز رجل امراتو بالطلاق
او عند ضرورت هغه وی اعوذ بالله منک حضرت علی کی به علی کذا ٹھیک چلو ٹھیک شو. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابراهيم بن عبد الوزير قال حدثنا عبد الرحمن بن حمزه عن ابيه وعن عباس بن سهل بن سعد بن ابيه بهذا وبه قال حدثنا جابر بن حازم قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن ابي عبد الله بن يونس بن جبير قال قلت لابن عمر رجل طلق امراته حائض قال تعرف ابن عمر ان ابن عمر ما یو ابن عمر ته یو سړی چې طلاق ورکی خذله په هیڅ کې نو څه حکم دی؟ ابن عمر سے ورته چې بچیا تعرف ابن عمر ویاو ان ابن عمر طلق امراته حائض فاتا عمر النبي صلى الله عليه وسلم ورا النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فامر ان يراجع فاذا طهرت فاراد ان يطلقها چې کله پاک شي په دویم طور او دې اراده کې چې طلاق ولا ورکی فليطلقها قلت ما فعل عد ذلك طلاقا ايد حيز کې دا طلاق شمار کړی شو. قال ارئيت ان عجز واستحمق اے خبر را کمات ان عجزا کہ ابن عمر عاجز شو دروجو کولو نورتا واستحمقا او ارتکاب دا ناپویه کرو پا حیز پا طلاق پا حالت تا حیز کی نولی بنی صاحبی مسئلے بار پوشے چلو. باب اجازه طلاق السراج لقول الله تعالى الطلاق مرتان فامساك بالمعروف وتسريح بالاحسان وقال ابن باب دې په بیان د اجازه طلاق الثلاث چې اجازه ورکړې ده د دریو طلاقو لقول الله تعالى الطلاق مرتان نو فامساكم بالمعروف یا خو په خشان سارل دي یا آزادول دي په خشان سره. مقصد دا د مولانا صاحبہ چې طلاق رجعی چې کوم دی هغه دو دی او چې کله دا طلقات دری شي نو دا به طلاق مغلظ شي خذب باین شي. سوال دا دی چې په مجلس واحد کې یو سره درې طلاق ورکی نو آیا دا درې طلاق نافذ دی او کې نه؟ نو اگر چې دا طریقه بدعی ده یا پنځ د بعض علماء حرام ده لیکن دا نافذ ده لہذا په یو مجلس کې درې طلاقه هغه بدري هی طلاق وي. او تاسو عاشی لیکل دي ښا بل لغون زه عبارت ویما تکه غیر مجلدین چې کم دي په مجلس واحد کې درې طلاق ته یو وي. عاشی بر نووي قول نقل کړل ذهب جماهیر العلماء من التابعين ومن بعدهم منهم النخعي والثوري وابو حنیفہ وصاب مالک والشافعی وصاب احمد وغیرہ کثیر من ان على ان من طلق امراته ثلاثا وقعنا دا بالکل واقع کیږي ها ولکنه یاسب گناہگار دے ارتکاب د بدعت کړه دے خدا درې طلاقی واقع کیږي یو نه دے خلاف لګړبړشن چلو مخینه. ها وقال ابن زبیر فی مریض ابن زبیر په عبارت یو مریض وي طلقت له خذل طلاق ورکی بلا ارا ان ترسا ز دا نوینم چې دا جنې دا خزا وارث شي د خاوندنا پوجګن ان ترسا مبتوتتن چې وارث شي دا مطلقه د طلاق باینو. وقال شابی وی ترسو دا به خاوندم میراث کوړي. فقال ابن شبرماوي سره تزوجو استفهام دي تزوجو اجدا مطلقه چې د تخفارغ شي تزوجو دبل خاون بکي اذا قضت العده قال نعم او فقال دي شابي ورتوي اريتن ما تزوج الاخر اجدا دیم خاون دي مرشي فرض معنا آی کې دا دیم خاون دي مرشي دا به دوړ میراث وړي دا دوړ میراث وړي اول ولا طلاق بیان ور کړی دي بیا عدت نه بعد دي دویم طلاق دویم خاوندو کا چې دا خاوند مرشي نو دوړ میراث وړي په دغه وخت کې تیشو کنا شعبی سے فرجان ذالکا خپل قول نه رجوع کړ. ګوره دا دیزه کې دا مسله منګه اسانه غونډه ویلا خدا په هدايه کې کتاب الطلاق کې دی توي امراه الفار لکه یو سړی دی بیمار شي
او دې خذل طلاق ورکی په بیماری کې او مقصد دا چې دا طلاق کم کې چرزد مړ شوما د دې عدت به تیر شي لہذا دې ته زما میراث نه ملاويږي دې ته زوج الفار وایي امرات زوج الفار دی متعلق مسئله ذکا مسئله د جمهور علما او دادا کہ دا طلاق رجعی وی او عدت کې دنوی او طلاق رجعی وی دا ان در کل د دې متعلق نا وارث کیږي با ذکر دې چایس اختلاف نشته البته کې طلاق باین وی نو ائمه ثلاثه چې دا به میراث نه وړي امام ابو حنیفه سوی میراث به وړي زکه به وړي چې دې سړي چې دا طلاق ورکړو دا فقط لپاره حرمان ان الارث ورکړو لہذا دا خبره معتبر نه ده اگر چې دا مطلقه شوا خو میراث به ورکول کیږي زکه چې دې قصدن محرومه کوله اصلا چلو وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام بن سعد بن سعدي اخبر ان عمير العدلاني جاء الى عاصم بن عدي وسويدان تام مخيل عاصم راى رجلا وجد ما بيده رجلا يقتله فتقتلونه كيف يفعل صلي عاصم من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي عاصم ما دې پار تاسو کا فسال عاصم ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فكر رسول الله المسائل معنا بیا دغه بد وګڼ نبی علیہ السلام المسائل پېښوي الف لام معوده قسم معنی وکي داس قسم سوالات انا بیا دکا المسائل داس قسم سوالات وعبها او حضرت دې ته بدوي دا سوالات ہوتا حتا کبورا تر دې چې په عاصم باندې خبره ګران ولګي دا شرمنده شو معنی بیا دکا چلو مخکې على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع عاصم الى اهله جاء عمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عاصم لم تأتني بخير قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألته عنها قال عمر والله لا أنت حتى أسأله لا أنت ما نفسك زباز نرازم زبا تپوس خامخکوم جی فأقبل عمر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا يقتله فتقتلونه كيف يفعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فأتي بها قال سعد فطلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ قال عمر كذبت عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن شهاب فكانت تلك سنة المتلاعنين يوم منٹ صبر وکړه یار دا یو ځکه طالبان نو ما امتحان اغوستو دا حدیث راوړل نو زکه دی حدیث اگر چې موږ مخکې ویل دي او ما تاسو یو څو ترجمه وکړه زکه طالبان له نه راتلي ته زه تاسو بیا ویم المسائل مراد څنګه دي داس قسم سوالات وابا حضرت داس قسم سوالاتو بدی بیان کړه حتی کبره مانس شوا ترجیح چې په عاصم باندې دا خبره بد غټو غنلا مان دې پس دې سوالات شرمنده شه بیا راځه یاسم ماذا قال رسول قال عاصم لم تاتيني بخير دیکھو طالب نیولو خاطاو نیوما معنا بسنګه کوي لم تاتيني بخير لفظ ماندار راتل اونک مات نبی په خیر باندې ٹھیک شو کنه لفظ مان خدا دا خدای دې کې بدا معنی کې بخیر بلکہ مانو کہ لم تأتینی بخیر فیصلہ کن خبر حضرت جواب فیصلہ کن رانک یاد شو لم تأتینی بخیر فیصلہ کن خبر حضرت نکرا اس مطلب شو انشاءاللہ بلا معنی چی کئی نو خان نکی خواہ اس مخیلہ قال حدثنا سعيد بن عبير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل بن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة رضي الله عنها اخبرته ان امرأة رفاعة القرزية جاءت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رفاعة طلقني فبتت طلاقي واني نكحت بعده عبد الرحمن بن الزبير القرزية وانما معه مثل الهبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبه مان پیجنی د صادر سوکا ان ترجع الى رفاعة از ژوند دی خو نیږي نه حتى يذوق وسيلتك وتذوق وسيلته وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبد الله قال حدثنا القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت فطلق فسئل النبي صلى الله عليه وسلم أتحل الاول قال لا حتى يذوق وسيلتها كما ذاك الاول باب من خير دا خواږه دي چې کنه دوه مزیدار طریقې سره فارش او مطمئن راځي بیا
من ګوره باب من خیر نساءه باب دې په بیان دا غچا چې اختیار ورکړي خپل خود وتا خیرا وقول الله تعالی قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن وسرحكن سراحا جميلا اے حاصل سشو هر هغه سړی چې خذل اختیار ورکی تعال اختیار دی اس کی چردی اختیار دی خذل چې اختر تو نفسی جو اختر جوړ شو اکه دیو چې اختارو کا نکور جوړ شو ٹھیک شو کنه او په دې تفویض د اختیار ته طلاق نه ویل کیږي چلو بس قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا سعيد بن الزهري وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت لما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير ازواجه بدا ابي فقال اني ذاكر لك امرا فلا عليك الا تعجلي حتى تستعمري ابويك قالت وقال لما ان ابوي لم يكونا يامرني بفراقه قالت ثم قال ان الله قال جل ثناؤه يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياه الدنيا الى قولي اجر عظيما قالت فقلت في اي هذا استامر ابويا فاني اريد الله ورسوله والدار الاخره قالت ثم فعل ازواج رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما فعلت وفي قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثنا مسلم بن المسروق عن عائشه قالت خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اختیار راکړو موږ ته نبی رسول فاخترنا الله ورسوله الله سم غورکن فلم يعد ذلك علينا شيء ايش شابسه نو معنا دا اختیار سپارل شوی شمار نکړي چې په موږ باندې د هیڅ ان سما هیڅ سمانا لا طلاقا ولا زهارا ولا يمينا خلاص وفي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن اسماعيل قال حدثنا عامر بن المسروق قال سألت عائشة رضي الله تعالى عن الخيرة قال خيرنا النبي صلى الله عليه وسلم افكان طلاقا قال مسروق لا افكان استفهام من آیت دې طلاق شو یعنی دا طلاق نه دی مسروق لا وبالي خيرت واحده پروا مې نشته چې خذل اختیار ورکم سلسله یا یو زلا بعد ان تختارنی چې ما غوړ کی نو معنا دا تفیض نه طلاق دی نه یمین دی نه زهار دی باب اذا قال فارقتك او صرفتك او الخليه او البريه وما ولي به طلاق فقولانيتي وقول بس ګوره دا الفاظ طلاق دی زکه طالب جان دا خبره چې طلاق د پار الفاظ صریح چکم دی انت طالق د اخلاص یا طلقتك یا مطلقه وغیرہ وغیرہ چې لفظ طلاق پکې وي تاسو کز ویل دي او سوالس کلمات تی چایته کنایه وي او قاعده دار چې الفاظ صریح کې نیت لره هیڅ اعتبار نشته ده او الفاظ کنایو کې به د نیت نه څه اعتبار نشته ده اوس کې اوسره خدای تاسو خیال نه ورته چې انت طالقون لاړ دوه شو خلاص شو اوس کې یو خدای ته وي چالقی بیا لکی ضبط لار کرا ته ضبط لار کرا بشرطی کی چې مذاکره د طلاق نه وا د دې سره طلاق نه واقع کیږي بلکې نیت لري اعتبار دی نو الفاظ کنایو کې زو پر نیت ني لاري پوری طلاق نه واقع کیږي بیا دې فرق ذکر کلمات صریحه چې کوم دلالت کوي په طلاق باندې صراحتن چې څنګه نیت اعتبار نشته دی نو اصل طلاق رجی دی نو رجی واقع کیږي لیکن په کنایاتو کې چې کله نیت په الفاظ منظم شي او تعقد پیدا شي چې تعقد پیدا شي نو واقعي طلاق په الفاظ کنایو سره دا وپای نشابيږي او دغه لکه نوم داده فارقت کې ته می جدا کړي کې دې شي چې د نور خودونه می جدا کړي یا د ټولي دنیا خودونه می جدا کړي جامو په کپړو دوه او سرحتو کې جدا کړي می یو معنا اویل خلیه اویل بریه اے خالی کړه شوی اے چټي ور کړه شوی نو ته خالی کړه شوی کټه د ناراضه یا تعالی چټي ملاو شوی دا ملاقات نکوم در سره یا وما غنیه به الطلاق یا الفاظ غنیه چې مراد واغسه شي په طلاق فوالا نیتین دا الفاظ معتبر دي پنیت زوج باندې ان کان طلاقا و طلاق و ان کان اللفظ
المانس ظاهری فول مانس ظاهری وقول الله عز وجل وصرحوهن صراحا جميلا چټي ورکه خستا وقالوا صرحوا صراحا جميلا وقالوا في انسان معروف تنويسان وقالوا فارقون بمعروف الفاظ ذکر صرحت کی نو صراحا جميلا راغه فارقت کی فارقون بمعروف قرآن راغه دته امام البخاری هم شیخ القرآن دی هم شیخ التفسیر دی شیخ الحدیث دی ها وقال تعالى قد علم النبي صلى الله عليه وسلم ان ابويا لم يكونا يأمراني بفراقي چلو باب من قال لامراته ان جعل حرام قال حسن نیته بس دې ځکه ګوره مولانا صاحب زکا دا جمله یې زکا فقہی خبره ده یو سړی خزه ته وی چې انت علی حرام ته په ما باندې حرام وای اوس دې حرام نه کم لفظ اغستې شي دا د الفاظ کنایه نه ده کې د الفاظ کنایه نه نیت ته طلاق وي نو بیا علماء کرام فرمایي چې کنیت ته طلاق نه په دې سره 3 طلاق واقع کیږي او کنیت ته یو ویني یو واقع کیدی شي البته 2 نشي واقع کیدی امام سے مسلکم دقه ده چې یو یا 3 یو په اعتبار د فرد متيقن سره او 3 په اعتبار د افراد کامله سره ٹھیک شو کنه په اعتبار د جنس هر چی 2 دي نو 2 د پاره عدد متعین دی او دا عدد دال په دا کلمه د انت علی حرامن دا کلمه دلالت په عدد نه کوي چې 1 2 3 نو په 1 باندې یا فرد کامل شي دلالت وکي یا په 3 باندې چې افراد مجموعه شي ٹھیک شو او کې چردي کې نیت د طلاق ني فهو على نيته انما الاعمال بالنيات دا ټول مسلک دی ٹھیک شو جی قال حسن نیت یعنی دی کی معتبر دی دوی شی نیت کہ دا نیت یمین وی نو دا یمین دی او کہ نیت طلاق وی نو دا طلاق دی کہ دانگی زہار وی نو نیت زہار دی وقال اهل العلم علماء کرام فرمائی اذا طلق ثلاثا فقد حرمت علیہ او کہ دے طلاق ور کی خذل ردری نو دا پدی حرام شوا فسمو حراما بالطلاق دوی دا مسما کړه حرام په طلاق سره معنی دا په طلاق حرامي والفراق او جدي وليس هذا او نه دا تحریم مذکورہ په طلاق سره د خذي کلذي يحرم الطعام په شان دا غسړي چې او سره خذا ډوډۍ حرامه الکه تا ته راځه ګبین اوس کې ډوډۍ خورا ته په ما دي حرامه نو دا هغه حرام نه ده چې پتا باندې همیشه حرام شي کفاره ورکا ډوډۍ بیا خورا لانه لا يقال طعام الحل حرام پاک حرام او حلال او تو حرام نه وي ويقال المطلقه حرام مطلقه حرام ویل کیږي کله چې طلاقات ثلاثه ولا ورکی وقال في الطلاق ثلاث لا تحل له قال في الطلاق ثلاث یعنی په طلاق ثلاثه کې دا قران وی لا تحل حتى تنكح زوجا وقال ليس النافع كان ابن عمر اذا سئل من طلق ثلاثا یو سره خذل 3 طلاق ورکی سو حکم دی قال ابن عمر لو طلقت امراه او لو طلقت مرتين ومرتين کہ طلاق ورکی خذل یو یا دوا نو تعالی رجوع د حق شته فإن النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا لو یاد کا نبی صلی الله ما ته امر کړو رجوع ولی چې ما طلاق یو ور کړو فإن طلقا ثلاثا حرمت حتى تنكح زوجا غيرها غیر مقلدین مشوا من سره ټیم نشته جنازې لاله شو ٹھیک شو غانا قال حدثنا محمد قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها قالت طلق رجل من ادبه فتزوج زوجا غيره فطلقها وكانت معه مثل الخطبه فلم يصل منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها فاتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان زوجي طلقني واني تزوجت زوجا غيره فدخل بي ولم يكن معه الا مثل الخطبه فلم يقربني الا هنة واحده ولم يصل بس يوم فلم يقربني الا هنة واحده ولم يصل مني الى شيء ګورخه دې د کې ځان پوکم اول مسله زکا چې عند الجمهور سوا د حسن بصری حلت تزوج اول د پارا جما د زوج شرط دی اوس جما زوج مانس شو
چې کم سے کم حشفه رأس الذکر هغه غائب شي په فرج د زوجه کې چې انزال داخلا وشو کې ونشو نو بس دا تحلیل ثابت شو. حسن بصری صرف ادخال د حشفی سره تحلیل ناراضي سو پر چې انزال نشي سره فارغ شي ویني ځکه چې حتی تذوق وسیلته خالده چې ګبین ګوټي خالي چې ګبینان توي شي کنه ونه شي کنه انو دا ګبینان نه توي شي نو څنګه وي اوس دې کې مسله یاد کړه چې دا حنتن واحدتن ندي دې کې بعض معنی کوي حنتن واحدتن اشاره جماع خفیف تا جماع خفیف خو کم سے کم دمره چې حشفه خودن نشي کنه دې جماع خفیف وي او دا جماع خفیف چې کم دا خو سبب د تحلیل د زوج اول ګرځي بیا څنګه حضرت چلا براچی دامانی کړی نو معنی دا د پښتو کې ترجمه کوم تا دا خفقیږي بنا فلم یقربنی دیمات نزدې نشو الا حنتن واحدتن سوا د جخت دو یونا ماتر جخش راسور شو برب لفظ کنا فغشانی زیلان دکرما حنتن واحدتن سوا د جخت دونا سوا د دینا شرابانی ولم یصل منی لاشین او نرسید ماتا په طرف د یو سیز یعنی ادخالونک لم یصل منی لاشین او نرسید ماتا یو سیز تا معنا ادخال کیو نشو کوشش وکاو سړی برغو کوشش کنا ډیر کوشش وکاو خو هوتوا بس دنه دی اخوالتی دی خو کوي دا اوس په دیوان ستا حاشی ختم شوغا الله التی الا ان توای لم یتعنی الا مره بر لیکل دي زه یو ځل وتی کړم دا چې وتی شو نو بیا څنګه حلال نه شو د دې لپاره ورپسې یو بل ټکی دی وای هنا مراد تدا اذا غشیها چې سوخی لاندې کی نو حنت واحدتن جخش را سره په جختیدو یو زلا په داسې حال کې چې را سور شرابانه او کاری اونک کنا او شو کنا نور چې کوم اعلان ځوان هغه ونه شو. چلو اف احل لزوج الاول هغه زور څنګه لار شمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلين لزوجك الاول حتى يذوق الاخر وسيلتك نو سیله خالو چې د نشي شي کنه قدرنه خو نشه کنه هر څه بار شو. چلو مخکې باب لي وتحرم ما احل الله لك حسان شاه بخيرا حدثنا حسن بن صباح سمع ربيع بن نافع حدثنا معاويه عن يحيى بن ابي كثير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير انه اخبره انه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول اذا حرم امراته ليس بشيء وقال لكم في رسول الله اسوه حسنه. بس دا زي مشکل ابن عباس اذا حرم امراته کہ یو سړی په ځان باندې خزه حرام کی ليس بشيء دا هیڅ شی نه دی. دې څه مطلب شو؟ اوس ګوره د لیسه بشین دو مطلب دي یا خدا چې دا کلام لره هیڅ اعتبار نشته دی او دیمه خبردار چې لیسه بشین معنی دا ده چې په دې سره طلاق نه واقع کیږي او دا معنی صحیح ده. لیسه بشین کې مراد سره طلاق ده معنی بدا کوي اذا حرم امراتو کله چې اوسره حرام کی په ځامن خپل خزا لیسه بشین نو نه دا حرمت دی په معنی د طلاق سره او نفس تحریم راضی نفس تحریم د یمین راضی خو طلاق نه دی. بعض حضرات وی چې دا د ابن عباس تفرد دی خو چې تکله ته حاشیه ته وګوري او کتاب التفسیر ته بیا مسله حل کیږي معنی دا د چله سبشین یعنی دا قول د سړی خزه ته انت علی حرامن دا طلاق نه دی لزوجن طلاق نه دی یمین واقع کیږي او دلیل سری 729 صفحه د بخاری تراواله 729 صفحه باب سورة المتحرم حدثنا معاذ بن فضالة
عن ابن عباس قال فی الحرام یکفرو فی الحرام یکفرو کہ تخذ تو ما حرام ہے نو کفارہ بور کے دلتے لیس بشین فونشو کنا معنی سوشو لیس بشین معنی نفی دا طلاق دا طلاقی کی پینا نفس یمین پہ واقع کی گی چلو مخیرہ وفي قال حدثني حسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا حجاج بن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة دا عبيد بن عمير بن كشرا جی ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ابنة جاش ويشرب عندها عسلا فتواسيت انا وحفصة ان اذا دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اني اجد منك ريح مغافير اكلت مغافير فدخل على احداهما فقالت له ذلك فقال لا بل شربت عسلا عند زينب ابنة جاش ولن اعود له فنزلت يا ايها النبي بس قرا ولن اعود له او زبیا دی تعود نکوما او دیزه کې دا مطلب حدیث مختصر دی تا په 729 کې ویل دي چې لن اعود له ورپسې وقد خلفت لا تخبري بذلك احدا فدی به چاته خبر نه ورکړي علي مسله حل شو دی حدیث ترجمه ضرورت نشته دی حدیث نه حاصل څه دی حفصی او عاشیہ به مشوره کړی و او حضرت سکل غبین چا کرا زینبی کرا مخکې حدیث مخالف را روان دي چلو مخکې دا الى ان تتوب الى الله يا عائشة وحفصة واذا سر النبي الى بعض ازواجه لقوله بل شربت عسلا قال ابو عبد الله المغافير شبيه المغافير چې کوم د مغافیر څه تو شبيهم بالصمغ دا یو شی د چې مشابه د جاول سره یکون فی الرمس داوی په هغه اونې زنګلنه کې رمس معنا هغه اونه زنګلی نومې د رمس فی حلاوتن چې پای کې خوګواله وی او خوګوالی سره سره رایحه بدوي علماء لیکي چې دا رمس یو بوټی دی چې داغي دا پانی چې دا پلنی وی او پانو کې غنی وی او داغي میوه سپینه بیا شو یو بوټی دی زنګلی پلنه پاڼه ده پلنه پاڼه او په دې پانو کې غنی هم وی اکثر اوخان خوري په دې بوټي کې یو قسم میوه سپین رنگي هغه خوګه هم وی او خوګي سره بدبوئی پکې هم وی تیشوا ها فی حلاوتن اغه فرر رمسا دا ګوره مقوله د عربو ده معنی دا چې یو سړی به دارم سو خورا نو خلی نه بوی راغی نو من اغه فرر رمسا معنی وسکه اخکار کړه بدبوئی رمسا مارم سو خورا اخکار کړه بدبوئی رمسا کله اذا زار فيه واحدها واحد مغافر مغفور ده بذم المين يقال مغافير تيشو مولانا سيف چلو ما كده وبه قال حدثنا فروت بن عبد المعراء قال حدثنا علي بن مسلم عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب العسل والحلوى وكان إذا انصرف من العصر دخل على نسائه فيدعو من إحداهن فدخل على حفصة بنت عمر فاحتبس أكثر ما كان يحتبس. ایک منٹ گورا دا حدیث نرے چې اوس منګه وایو دا حدیث کوم دی دا هشام ابن عروه نقل کې دا شینا او مکه منګه حدیث ویل دا عبید ابن عمر نقل کې دا شینا تا ته ما ذکر تا کشراح کا کم ځای کې پیر سے عبید ابن عمر دا شین نقل کې پای کې متظاهرین حشو حفصه صاحبۃ العسل زینب دا اس دیز کی متظاہرین عائشہ و سودا دا اور صاحبۃ العسل حضرت حفصہ دا بالکل دے عکس دے اور شیخ القرآن بوی چې دا د راوینا په نمونو کې سهو شوی دا نو زه چې ګورم د شیخ القرآن دا نقطه نو دیزه کې د سعودي په ځای یا حفصه راغله خبره ګډوډه کړی دا زموږ دی عاشو ذکر کړی دي چې یا خدا تعدد د واقعات دی او دین قول دا دی چې دا اصل کې متظاهرین عاشو حفصه دا اور صاحبۃ الاصل زینب دا لکه مکه حدیث کې راغی حدیث عبید ابن عمر او دا حدیث عبید ابن عمر چې دا د هشام نه زیات قوی روایت ده او دیمه خبردار ده چې د هشام په روایت کې موافقت مطابقت موجود نه ده
او عبید ابن عمر پر روایت کې موږ سورۃ تحریم کې وی چې ابن عباس روایت موجود دی او ویل کنه حضرت ابن عباس فی عمر سے لاړما ما جنکه اخذ سوق دی یو عشا یو افسدا نو پاری کې موافقات ډیر دي او د هشام پر روایت کې موافقت نشته نو فت ترجیح لروایت عبید ابن عمر لانه وافق ابن عباس رضی الله تعالی عنہ او يحمل على تعدد القصه لیکن خبره بدلته تا ته پته مکه ګوره ولا يحب العسل والحلوى يخوف شيء وكان زن سرب من الاسد جمزنا فارس دخل على نسائی بیبان سقبلا فیدنو منه احداؤنا نزدی بش یود دویتا مراد دی دونونا دونو د جماع ندا بلکہ دونو د تقبیل او د تلمیس د لمستا فدخل على حفصه بنت عمر التجلال فاحتبسا زیاتی سارش اکثر ما کان یحتبسو عام عادت النسوا فغیرتون مال غسل علا فسألتو عن ذالک ما چه تپوسک فقیل لی احدت لا امرات من قوم یا اکا آیتا پیش کری و دغی دا قوم نا یو زنانی اکتون یو لوٹا دا سرمنی چپکی گبین جمع کیگی اکا دا سرمنی لوخے دے من اثر فسقت النبی صلی اللہ علیہ وسلم شربتا شربت جوڑ کرو فقلت میں اما خبردار واللہ قسم دی پلا لنختالن له من بخامخ چل کو حضرت پارا د بندش چلته باندې فقلت دلنختالن بیان دے نما سعودی توی بنت زمیتا انه سيدنو من کی دے بلازی تا سقا فاذا دنا من کی چتا تنزدی شي فقولي ويا اكلت مغافيرا تا مغافیر خورل دی فانه سيقول لك دے بدرتوی لا معنی دی خورلی فقولي لو تورتوا ما ذریه التي اجدو اغه سنا مناسب بویندې چې محسوس کوما فانه سيقول لك دے بتاتی سقطني حفصه شربت اصلن ما بن سکول دی افسه شربت غبین فقولي لو تورتوا جرست نحلو العرفتا جرست معنی رس راخ کله دے معنی جرست رس راخ کله دے چوپلې دے دا مچای چې کوم دی په دې ګل کې نه کړ چوپی کړه معنی جرست رس راخ کله دے نخلو هغه مچای د غبینو دي العرفتا د عرفت دا عرفت هغه مغافیر بوټي دي وساقول ذالک او زب مرتدق سیما وقولی انت یا صفیہ ذالک اتو اے صفیم دارنگی او دا او د قتل دلتا کبرنی موت الکبرا دیده کې داخله منډه وای کنه د پته نه لګي شیخ قرآن بک یو شورا کې دا ویل مولانا عبدالسلام سے مرشد الله دو بکی ټولو لوا دیده کې شیخ داوی ولی شیخ ولی په بخاری کې داسې الفاظ نشته دي چاہے کہ اضطراب وی بیجشتے گبین واقع نہ دا شیخ الفاظ میں یاد نہیں تو اس مکی روایت کی مشورہ دی چاہ دا عبد الوارث نہ دی روایت کی مشورہ چاہ دا حفصی سعودی او داشی اس دلتا عاشا سعودی تی تا سخا براشی نزبم ورطوی ما بیا ولې چې قول انت یا صفیه ذالک اے صفیه تم داسې وای بیا مشوره څنګه شو بیا خو دې کې صفیه هم داخله شو حالانکه دا خو خلاف صفیه خلاف ده پکار داو چې وقولی انت یا سعودت ذالک مر یاد نه شو یا سعودت ذالک پکارو قالت تقول سودا وګور وې سوداوی فوالله ما هوا وی قسم می دی په خدای پاک نو د نبی علیہ السلام الا ان قام الباب چې خبرم مشوره وکړه چې قتل می حضرت زم کور تراغه قال دا پوجي کنا فاردت ان اناديه ما اراده وک حضرت आवाज وکم بما امرتيني تا خبره چا شي تارا ته ویلو ولی فرقم من تان یریدا وګرا فرقم من کی ٹھیک شو کنا فلما دنا منها قالت له سودا يا رسول الله كلت مغافيرا قال لا قال فما هذه الريح التي اجد منك قال سقطني حفظه شربة عسل فقال جرست نخل الورفد فلما دار الي
عاشوی کله چې نبی پاک ما څخه راغی قلت له ذالک بس فلما دار الى صفیه قال له مثل ذلك جوړیږي نه کنه بیا چې صفیه څخه لار صفیه مت دغه سیوی فلما دار الى حفصه خطی شو فلما دار الى صفیه ته چراله نو غیمت دغه سیوی نو سو بی بیان شوی عاشیو سودا بلا درې فلما دار الى حفصه هر کله چې په بل ورځ مازیګر حفصه کړل مر یاد شو فلما دار في اليوم الثاني الى حفصه قال يا رسول الله الا اسقيك منه شربت را جوړ نکم قال لا حاجه لي فيه زما ضرورت نشته قالت تقول سودا بس خبر اخلاص شو قالت عاشوي تقول سودته سوديرات چکا والله لقد حرمناه قسم دې په خدای حرمناه بن مک په غبین حرمنا ته تحریم نه دي په معنا د منه دي وحرمنا عليه المراضع حرمناه سجه بنک من پازت باندې غبین قلت ما عاشوي ما ته چپ 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 اوس کوتي چپ چپ چاته وایم اوس ما ته وکیدا دی عاشی پر یو بل خبرم کړل موږ مخکې ویلو تاسو ته یو خدا چې عبید ابن عمر د شام نه قوی دی دویم د عبید ابن عمر روایت ابن عباس رموی دریم خبردار چې ازواج مطهرات دو ډلې وي یو ډلې کې عائشہ او صفیہ تیشو کنا او سودا اگر دې بر دي عاشی لیکلي دي یو ډله کې سودا حفصه صفیہ او زینبہ بنت جحش وا یہ حزبین شمارا سودا یو حفصه دوا صفیہ درې عائشہ سلور شو ها و حزب آخر کې زینبہ دا ام سلمہ دا او باقیات دي نو عائشہ ګره عائشہ حفصه صفیہ سودا عین باقی صاد سین عین باقی صاد سین عائشہ حفصه سودا صفیہ دا یو ډله شو ادری مشرت چا څنګه عائشہ په سره بل خوا زینب دا ام سلمہ دا ام حبیبه دا جویریه دا او دغی سربراهی زینب سخاوه نو دین معلوم دا دو حزبین نو بیا څنګه حزب موافق دا حزب موافق څنګه مخالفت وکړه مخالفت او حزب موافق د حزب مخالف کړ دی کنه یو ډول حکومتي و یو ډول چې کوم دا هر داخلي خبري محدثینو کړي چلو باب الله تعالی قبل النکاح قول الله تعالی دا مسله موږ اصول کې ویل لا طلاق قبل النکاح الګا طلاق قبل النکاح جائز دی او جائز نه دی ائمه ثلاثه جائز نه دی موږ هم جائز نه دی توجه کا خو خبره لګه ګټه وړه درځه که تاسو طلاق قبل النکاح په دوه قسمه ده یو د طلاق قبل النکاح چې منسوب شي ملک ته یا معلق بشرط شي زمون په نسبت باندې په وخت د وجود طلاق واقع کیږي وجود شرط اما الثلاثه هغه وی چې نه واقع کیږي او یو مسله اتفاقی ده لکه ته په لارې زی ایو خسته جنې مخ لرا چې ته انت طالقون علیه ته په ما طلاق نو دین هیڅ نه جوړي زکه چې دا طلاق سغواړي نکاح غواړي استا په نکاح کې نو طلاق په څنګه واقع کیږي یو دادی چې دا طلاق چې دی معلق به شرط شي یا منسوب الى الملک شي لکه ان ملکتکی فانت طالق فانت حرة یا ان زوجتکی فانت طالق ٹھیک شو مولانا اوس دا طلاق واقع کیږي کله چې کله شرط موجود شي او که شرط نه موجود شي نو طلاق نه واقع کیږي یو طلاق عامه ده دغه څه اعتبار نشته ده لکه یو سره وي چې کل امراه اتزوج بها فهي طالق بیا خدا طلاق د کله ماشه دا معتبر ده زمون په دې باقي ایمه دې اعتبار نشته ده
جی مخدا وقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. بس امام بخاری گورا لوی شخصیت تے وہی طلاق قبل نکاح نہ سیکھیے قرآن اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن چې نکاح دیو ک نو بیا د طلاق ورک نو معلومه شو چې الطلاق بعد النکاح. امام بخاری مونږ ته وی الطلاق بعد نکاح نو نیک بخت مونږ وی چې الطلاق بعد النکاح. اختلاف دی کې دی چې کل طلاق يعلق بشرط یا ينسب الى ملک دغه سو حکم دی هغه باندې قرآن دال نه دی. جی قال ابن عباس جعل الله الطلاق بعد النكاح ويروى في ذلك بس اوس ګور دې ځکه تاسو حاشی لیکل دي چې دیرش کسان پیش کړی دي 3 کسان پیش کړی دي دیرش کسان فاصل کې دا 30 کسان دي او په دې کې خوان خبره دادا چې رومبه صحابي دي اخر شابینه بغیر تبع تابعی دي او نو ټول تابعین دي. خدا امام شافعی امام بخاری په نظم صحیح نه ده ځکه چې هغه په یوروا مجهول سره ذکر کوي او تفصیل فی عمدة القاری ويروى في ذلك او دا خبر نقل کړی شوی دا عن علی دا علی رضی الله تعالی عنہ صحابی جلیل دی. بیا شمارا دیم سید المسیب تابعی اور ابن زبیر تابعی ابی بکر ابن عبد الرحمن تابعی عبید اللہ ابن عبد الله ابن عتبہ تابعی وابان ابن عثمان تابعی علی ابن حسین تابعی وشریح تابعی وسعید جبیر تابعی والقاسم بن محمد تابعی وسالم تابعی وطاوس تابعی والحسن البصری تابعی وإكرمة تابعی وعطاء تابعی وعامر بن سعد تابعی وجابر بن زید تابعی ونافع بن جبیر تابعی ومحمد کعب تابعی وسلیمان بن یسار تابعی ومجاہد تابعی والقاسم بن عبد الرحمن تابعی وعمر بن حرم تابعی وعمر بن حرم تابعی والشعبی او تابعی انها لا تطلق. سو شوئی صدیرش تو صدیر شو اول کې علی آخر کې صحابی آخر کې تبع تابعی نو حاشیه لیکل دي دیر شو دیش نه دي. اوس امام بخاری دا صدیش علما رال چې دوی ګوره طلاق ګوره پس نکاح نه واقع کیږي مخکې د نکاح نه منګه جناب محترم منګه مو چې نه واقع کیږي او موږ چې کوم وایو هغه داسې لکه تخذ ته دخلت دار فنتي طلاق واقع کی نواقی طلاق بلا واقع کی چې شرط موجود شي کنه چې شرط نه موجود طلاق به کوم ځای واقع کیږي. جی مخکدا باب اذا قال امرته ومكرهون هذه اختي فلا شيء عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ابراهيم هذه اختي توجه کا اذا قال امراتی کی او سړی خپل خزه ته او مکرهون په دې حال کې چې په دې باندې جبر کړی شي فل تیښه کنه هذه اختي فلا شيء عليه په دې نشته. اوس لکه یو سړی وي چې تدې ته خور وایا ورغه وتخذ تخور وي او نیت کې صحیح اسلامی خور دا فلا شی علی طلاق په نوام کیږي. اوس پدې کې دا سوال دي چې قال نبی صلی الله علیه وسلم قال ابراهیم لسارا هذه اختي وذلك في ذات الله عز وجل. نو دا خو مسله نه ده ولی حاشی په سوال کړ دې چې امام بخاری وی چې په صورت اقرا کې خذ تخور وای نشته حضرت ابراهیم چې خذ تخور ویلو سوال ده حضرت ابراهیم خو خذ تخور جبرن کرهن نو ویلی او کرهن نو ویلی په ابراهیم علیه السلام باندې خو جبر نو شو اقرار نو شو. بیا شوی چې امام بخاری د خذ مسله د کرہ مسله به طور قیاس ثابت کړی دا چې حضرت ابراهیم چې خذ تخور ویلو اپ نو حرام شوی نو دقرنګي او سړی خپل خذ ته مکرهان خور وي نه په حراميږي دا قیاسن دا خو څنګه قیاسن دا مخکې دا